انسان چې په معاشره کې اجتماعي ژوند تیروي نو د دې لپاره دا ضروري ده چې دا به د نور مسلمانانو د حقوقو لحاظ هم ساتي ځکه چې کله مسلمانان یو د بل د حقوقو لحاظ ساتي په دې سره په معاشره کې اطمینان او سکون هم پیدا کیږي او الله تعالی عز وجل هم راضي کیږي ټول مسلمانان په خپل منځ کې د اسلامي ورونه دي مسلمانان به په خپل منځ کې د ورونو په شان د ژوند تیروي څنګه چې د یو مور او د یو بچي د یو مور او د هغه نه کم بچیان پیدا شي هغه څنګه ژوند تیروي باید دا ټول مسلمانانو هغه شان د ژوند تیر کړي دغه وجه ده چې اسلامي شریعت هیڅکله هم مسلمانانو قومیت وطنیت او په ژبه باندې نه جدا کوي بلکې که یو کس هر قسمه ژبه وایي او د هر ځای سره تعلق لري او د هرې قبیلې سره وي او د هر ملک وي مسلمانان به یو په بل باندې رحم کوي او یو د بل دا ورونه دي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي انما المؤمنون اخوة بېشکه خبره دا ده بله نه ده چې مؤمنان ټوله دا اسلامي ورونه دي بخاری شریف او مسلم شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور دی لا یظلمه ولا یسلمه یو مسلمان په بل باندې ظلم نه کوي او نه به یو مسلمان بل مسلمان دشمن ته یوازې پرېږدي څنګه چې په یو خپل حقیقي ورور باندې ته غیرت کوي او حقیقي ورور یو دشمن ته یوازې نه پرېږدي دغه شان ته باید ته په خپل اسلامي او دیني ورور باندې هم غیرت وکړي او خپل دیني او اسلامي ورور دشمن ته یوازې پرېنږدي مسلم شریف کې یو بل حدیث دی چې المسلمون کرجل واحد دا ټول مسلمانان دا په شان ته د یو سړي دي که چېرته د یو انسان دغه سترګه دردمنه شي په تکلیف اخته شي ټول بدن ورسره په تکلیف باندې وي نو دغه شان ته انسانان او مسلمانان دي چې مسلمانان دا هم په شان ته د یو سړي دي که چېرته په یو مسلمان باندې چېرته تکلیف وي نو دا یوازې د هغه کس تکلیف نه دی بلکې دا د ټولو مسلمانانو شریک تکلیف دی بخاری او مسلم شریف کې بیا مبارک داسې هم ویلي مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مسلمانان ټول یو د بل سره په محبت کې په مهرباني کې دا د یو بدن په شان باندې دي که چېرته په بدن کې یو اندام هغه ته تکلیف وي نو دا ټول بدن ورسره تکلیف وي مثلا که چېرته د یو انسان په غاښ باندې درد وي دا ټول بدن ورسره چې دی بې ارامه او په تکلیف باندې نو که چېرته په یو غاښ سره ټول بدن ته تکلیف ملاویږي نو بیا مسلمانان که چېرته یو مسلمان په کور کې تکلیف وي باید دا تکلیف یوازې تر هغه کوره نه وي بلکې دا د ټولو مسلمانانو تکلیف دی نو تر یو غاښ نه مسلمان ته کمزوری مه ګوره که ستا غاښ خوږېږي ستا ټول بدن ورسره په تکلیف دی نو که په یو مسلمان باندې تکلیف وي باید تا ته هم چې دی د هغه مسلمان په تکلیف کې ته شریک یې او د هغه په غم کې شریک یې په یو بل حدیث کې مبارک بیا داسې فرمایي چې یو مؤمن د بل مؤمن دپاره د آبادۍ په شان دی چې بعضې حصه بعضې نوره حصه مضبوطوي لکه تاسو ګورئ دا کمره دا چت دا ولاړ په دیوالونو باندې دی خو دا دیوالونه څلور دي که چېرته یو سړی آبادي جوړوي او یو دیوال جوړ کړي نو دا یو دیوال بیا که څوک راسي او دیکه ورکړي نو دا یو دیوال راغورځي او که د دې دیواله سره دا نور درې دیوالونه هم وي او دې د پاسه دا چت هم وي او بیا خلک راځي او دې کمرې ته زورونه ورکوي نو دا نسي ورانولی او که ورانوي نو هم به ډېر تکلیف باندې ورانوي دغه شان ته مسلمانان یو د بل سره د آبادۍ په شان دي چې بعضې حصه بعضې نوره حصه مضبوطوي او مبارک دا د خپل له یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې داخلې کړلې ویې ویل چې داسې مسلمانان یو د بل هغه ملاتړ وي یو بل
سره ښه کوي لکه څنګه چې آبادي هغه یو حساب بل حساب مضبوطوي مسلمانان به یو په بل باندې ټوکې نه کوي یو د بل سپکاوی به نه کوي یو د بل بې عزتي به نه کوي په سوره حجرات کې الله تعالی عز وجل د دې متعلق آیت نمبر 11 او 12 باندې خبره کړې ده یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اے د ایمان خاوندان یو قوم دی په بل قوم باندې مسخري ټوکې نه کوي شاید الله تعالی وایي تاسې چې بچا پورې ټوکې کوئ هغه به له تا نه بهتره وي ته چې بچا پورې خاندې نو هغه کس به له تا نه بهتره وي د الله تعالی په نسب باندې بیا ټوکې ولې کوي بیا الله تعالی وایي ولا نساء من نساء یوه ښځه ده په بله ښځه باندې ټوکې نه کوي عسى ان يكن خيرا منهن شاید چې په کومه زنانه پورې خندا کیږي او ټوکې کیږي هغه زنانه به په دې بله زنانه باندې بهتره وي چې دا څوک ورباندې ټوکې کوي د الله تعالی په نسب باندې نو الله تعالی عز وجل مسلمانان منع کړل چې تاسې یو په بل پورې خاندئ ما ته چې به د هغه پر هر یو شیز باندې خاندې حقیقت کې ته الله پاک پورې خاندې که د هغه په اندامونو پورې خاندې اندامونه الله تعالی ورکړي که ته د هغه په وجود پورې خاندې دا وجود الله تعالی ورکړی نو د اول نه الله تعالی بلکل ستا دا خوله بندوي تا ته وایي چې ته په چا پورې ټوکې مه کوه او خندا مه کوه بېعزتي یې مه کوه سپکاوی یې مه کوه ولا تلمزوا انفسکم دویم قدم دا دی چې الله تعالی وایي تاسې یو په بل باندې عیب مه لټوئ او د یو بل عیب مه لټوئ مسلمان به یو په بل باندې عیب نه لګوي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل په بدو القاب باندې مه رابلئ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د ایمان نه وروسته تر ټولو بد نوم هغه د فاسق دی چې یو سړی مسلمان دی مؤمن دی او ته ورته وایې چې یا فاسق ای فاسقه ای کافره ای لعنه دا تر ټولو نه سخت کار دی الله تعالی وایي او بخاری شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تاسې یو په بل باندې د کفر ټاپې مه لګوئ شاید ته به چا باندې د کفر ټاپه ولګئ چې کافره او هغه سړی کافر نه نو دغه ټاپه ګرځي په دې ځمکه او په دې اسمان کې ځای پیدا نه کړي نو آخر راشي چې دا چا ټاپه لګولې ده او په دغه ورننه دا سړی خپله کافر نو چاته به فاسق نه وایې چاته به کافر نه وایې چاته به زندق نه وایې هغه چېرته یو سړی واقعي زندق وي کافر وي نو بیا ورته ویې شي ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون که چا دا ګناهونه کول او د دې نه توبه ونه ایسته الله وایي دا سړی ظالم بیا الله تعالی عز وجل وایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای د ایمان خاوندانو د ډېرو ګمانونو نه ځان وساتئ او بېشکه بعضې ګمانونه اسمون هغه ګناه ده بد ګمان به په ته په چا باندې نه کوي بلکې مسلمان به په مسلمان باندې نیک ګمان کوي د خیر ګمان به کوي بدګماني به نه کوي دا ګناه ده ولا تجسس مسلمان به د مسلمان جاسوسي نه کوي یعنی د چا پټ راز به نه معلوموي ولا یغتب بعضکم بعضا او ځینې مسلمانان به د ځینو نورو غیبت نه کوي او بیا الله تعالی عز وجل وایي ایا تاسو خوښوئ چې د خپل مړ ورور غوښه وخورئ یعنی دا نه خوښوئ چې ستا ورور وفات شوی وي ته د هغه غوښه خورې نو دا غیبت داسې دی لکه د مړ ورور غوښه خوړل لکه ته چې چا پسې شروع وي سړی موجود نه دی لکه څنګه چې یو سړی مړ دی او هغه لاس او خپې کار نه کوي چې ته څه پې کوې کولی شي دغه شانته غیبت هم دی چې ته چا پسې شروع یا سړی موجود نه دی څه چې ورپسې ویې شي ستا د اجازه ده ته یې وایه په دې وجه باندې الله تعالی عز وجل د دې غیبت داسې که لکه د مړ ورور غوښه خوړل ورور مړ دی هغه تا ته هېڅ نشي ویلی دغه شانته یو سړی موجود نه دی ته پسې خبرې کوې نو دا داسې ده لکه ته د هغه غوښې خورې د سورې حجرات په دغه آیت مذکوره کې الله تعالی عز وجل د شپږو کارونو نه مسلمانان منع کړل شپږ کارونه یو کار دا دی چې مسلمان به په مسلمان باندې خاندي ټوکې به نه کوي دویم
یو د بل عیبونه به نه لټئ. دریم په خراب نومونو باندې به نه رابلي چې خراب نوم ورته واخلي او بیا یې راوبلي چې فلانی راشه. څلورم یو په بل باندې بدګماني نه کوي. پنځم یو د بل جاسوسي به نه کوي، د هغې پټ رازونه به نه معلوموي. شپږم یو د بل غیبت به نه کوي. دغه شپږ کارونه د سورې حجرات په دې 2 آیتونو کې الله تعالی عز وجل مسلمانان منع کړل.